الله وی چې زما خبره بمانی چې زه درته چې کوا ته به کوې چې زه درته چې مه کوه ته به نه کوې اوس چې ته یو عمل کوې هغه الله نه دی رالیږلی او ته یې کوې نو ته باقاعده هر چا نه خدای جوړوي چې چا هغه عمل رالیږلی مثال په طور باندې زمونږ په دې ملکونو کې د خیراتونه دریمې جمعې څلوېښتې دي دې بلا نه خلک نه خلاصي هندوستړی خدای ناراض الله او رسول بدعاتنا منع فرمایلی ده چې خیرات او صدقه د عبادت ده او عبادت هغه وی چې الله ویلي الله څنګه صدقه یاد کړی ده چاته ضرورت ده څوک فقیر ده څوک وږی ده او ستا وس رسی په کار دار چې هغه صدقه ورکړي دغه د بچو خیال وساتي صدقه دې ته وایي چې غریب سره ښېګڼه وکړي صدقه دې ته نه وایي چې ستا نیکه مړ شي نو بیا به یې کوي خیرات دې ته نه وایي چې مور دې مړه شي نو بیا به یې کوي نو دې سره هېڅ تعلق خیرات نه لري خیرات مړي سره تعلق نه لري دا د جنازې لمونځ نه دی چې مړی وشي نو بیا به یې کوي که هسې به یې نه کوي نو چې اوس الله وایي چې ته بدعات او شرکیات او رواجونه مه کوه او یو ملا تا ته وایي چې دا درېیمه خو ډېر لوی ثواب دی دا خو نکیر منکر بیا قبر کې ډزوي چې دا رشوت والا ورنکړي او ته یې ومانې نو دا تا الله سره شریک جو الله نه دی ویلي په دې وخت کې خیرات نه او ته د بل چا مانې الله محرم کې څه چې ته کوې دا نه دی الله رالیږلي ته یې کوې دولسم کې چې ته څه کوې الله نه دی رالیږلي ته یې کوې واده کې چې کم ته څه کوې الله نه دی رالیږلي ته یې کوې مړي او غم کې چې ته کم څه کوې الله نه دی رالیږلي چې ته یې کوې خو چا خو جوړ کړي دي دا کنه نو چې د چا جوړ کړي دي هغه ذات هغه مولا هغه سړی دی الله سره شریک جوړ نو ځکه الله فرمایي ولا تخاطبني او ما تبا سفارش نکوي فی الذین مبارد هغو کسانو کی ظلمو چی شرکی کڑے دے کم خلقو چی زما خبر ندمانلی او ظلمی کڑے دے مانا علاوہ دا بلچا خبر منی دا مولیانو خبری منی دا شیخانو خبری منی دا مفتیانو خبری منی دا اللہ خبری تا غوگ دا چانا تا پوس نکی چی اللہ کتاب کی دا خبرشتا او کنشتا د مولا په خلی باور دی نو هغه ورته وایي ولا تخاطبني في الذين ظلموا سفارش مکه مال په باره د هغه کسانو کې چې ظلم یې کړی دی ولې انهم مغرقون یقینا دوی غرقېدونکي دي الله تعالی فرمایل چې دا هغوی په باره کې اټل فیصله شوې ده چې هغه نه بچ کېږي نو د دوی سفارش به نه کوي دا ډېرې زمانې نه ده سیسټم را روان دی حق خبره ډېر کم خلق مني باطل حق او باطل پیژندې پدیش تک چره حق او باطل پیژنې نو پدې اړو ما پیژنه چې تو به می دی خدای یاره ما کتاب ویلې یا قرآن ویلې یا مې نه ویلې ضروری خبره نه ده ډېر خلکو قرآن نه ویلې سترګې غړوا کمزې کې چې خلک ډېر وی پوهېږي چې دا باطل دي کمزې کې چې رش زیات وی ویگا چه دا چه شای دی یو ځای کې وکا حلواگانی ختمونا دولسمی و محرمی او جلوسونا بل ځای کې اعلان وکا چه دو قرآن کریم درس تے یا دو قرآن کریم نن دعا دا یا دو قرآن کریم نن افتتاح دا یره جی مسئلے بیانیگی گورا ورطا کم ځای کې چه حلواگانی دی ڈلون دی گڑی دل دی تقریرون دی التا برش زیاد وی یرجی گڑیا لال کڑیو یرجی دیر پت پایا غستا اوہ التا با خلق دیری ستاد محلی خلق بمزی او دلتا با قرآن بیانی گی ستاد اخپل محلی خلق بپکی نئی دا حق دا باطل آسان فرمولا دا قرآن وی وقلیل من عبادی الشکور نیک بختا او توحید پرست خلق با ہمیشہ دا پارا لگوی قلیل لگتا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اللہ فرمائی کا زیادتوں پس روان شے گمراہ بشے جمہوریت ولی اسلام خلاف دے زکر چھ پدی کی اکثریت باندې فیصلی کی
اسلام باندې فیصله نکېږي. یره جی د خوا ډېر خلک دی او ډېر د خوا کم دي، ولې دا ډېر خلک نه پوهېږي؟ ډېر خلک همیشه د پاره خري. قرآن وی واکثرهم الفاسقون. قرآن وی وما يؤمن احدكم الا وما يؤمن احد منكم الا وهم مشركون. دا سی سورۃ یوسف کې د آیت معنا خطا شي. وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. وما يؤمن اكثرهم بالله وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. ډېر خلقو په الله باندې ایمان راوړی دی خو سره د ایمان مشرکان دي. دا د قرآن صریحه ترجمه ده، دې کې تشریح نشته چې ته وایې چې مفتی صاحب ځان نه کړي. وما يؤمن اکثرهم بالله، نه د ایمان راوړی ډېرو خلقو په الله باندې الا مگر وهم دوی مشرکون مشرکان دي. ایمان راوړی کلمه ویلې ده، مونځ کوي، روجه ساتي، حج کوي. الله فرمایي خو مشرکان اکثرهم زیات، یعنی د توحید والا او جوړ خلق به همیشه د پاره لګي لګ. نو الله فرمایي الا من، مگر هغه څوک سبق علیه القول چې مخکې شوی دا پاغه باندې فیصله د عذاب. ومن آمن، او هغه څوک چې ایمان راوړی. نو ما ته وی چې یو قول دی چې اویا کسانو، بل قول دی چې شپږ کسانو. درې د نوح علیہ السلام زمنو درې انګیان دي. نوح علیہ السلام یوازې او ښځه هم نه وه، هغه هم توحید پرسته نه وه. صرف شپږ کسانو 900 کالو کې اله دغه خلک ایمان راوړی. اوس سوچ وکړه چې ډېر کم طرف ته وو، لږ کم طرف ته وو. حق پرسته ښکلي خلک، ښه خلک، دا ډېر لږ وي، هر ځای کې لږ. او خلکو دا فارموله جوړه کړې ده یا دا ټوله دنیا نه پوهېږي. قرآن ویلي دي چې اکثریت خلک خره وي، لږ خلک هوښیار وي. یو نیم سړی پوهېدلو والا، نوره هوره روټۍ د هر څوک یې خوري. نن سبا یې خلک غواګانو له هم ورکوي روټۍ. پخوا خو به خلکو وایي چې مړه زه واښه نه خورم روټۍ خورم، وی به یې که نه. اوس خو روټۍ غواګانې. وما آمن معه، واوره مخکې وما آمن معه، و ایمان نروڑی پاغ الا قلیلون مگر لگ کسان. ایمان نو روڑے مگر لگو کسان. اللہ فرمائی کہ دیر دنیا مشرک ہوا و خبر منلی چا نوح علیہ السلام قوم چی شے منل دا پتا تشتا. اولیاء لا تذرن ودن ولا سواعا ويعوقا ويغوصا ونصرا، دا پنځه کسان او کلک اولیاء. قرآن ورته اولیاء ویل دي، عام خلق نو، خو قوم دا منل. ونن زمون قوم شي مني اولیاء، مولایان، باچاهان، مفتیان، شیخان، پیران، ملنگان. آئے ہائے